شهباز شریف پی ټی آی ته یو ډېر غټ آفر کړی دی. شهباز شریف پی ټی آی ته ویلي دي چې تاسو راشئ موږ سره یو ځای کښېنئ، یو پارلیماني کمیټي به جوړه کړو، یو پارلیماني کمیشن به جوړ کړو او هغه به د دې هر څه تحقیقات وکړي، کمې خبرې چې تاسو یادوئ لکه 9 مۍ تاسو یادوئ یا تاسو چې کوم د عدالت سی سی ټي وي کیمرا غواړئ د هغې تحقیقات په یو مونږ پارلیماني کمیټي جوړه کړو، هغوی به د دې تحقیقات وکړي. تاسو وایي جوډیشل کمیشن مه غواړئ. پی ټي آی ته په خپله مطالبه کې یو جوډیشل کمیشن غوښتی دی چې نه جوډیشل کمیشن د جوړ شي، د ججانو یو پینل د جوړ شي او هغوی د دې تحقیقات وکړي. او شهباز شریف وله ویلي چې نه جوډیشل کمیشن مه غواړئ، د پارلیمنت کسان به یو کمیټي جوړه کړو، هغوی به د دې تحقیقات وکړي. شهباز شریف پی ټي آی ته دا هم ویلي چې په 2018 کې تاسو پارلیماني کمیشن جوړ کړو، چې کله په 2018 کې وایي تاسو الیکشن وګټلو، موږ په تاسو ابجکشن کولو، نو تاسو پارلیماني کمیشن جوړ کړو، جوډیشل کمیشن مو نو جوړ کړی. په دې طرف نه ولا پی ټي آی ویلي دي چې مونږه پارلیماني کمیشن ځکه جوړ کړو چې تاسو د جوډیشل کمیشن ډیمانډ نو کړی، تاسو مونږ د جوډیشل کمیشن نو غوښتلی، نو مونږ پارلیماني کمیشن جوړ کړو. اوس مونږه جوډیشل کمیشن پلان دی، مونږ جوډیشل کمیشن مطالبه ده، نو مونږ لا جوډیشل کمیشن جوړ کړئ، پارلیماني کمیشن نه. خو شهباز شریف پی ټي آی ته دا آفر کړی چې راځئ مونږ سره کښېنئ، دا هر څه به په پارلیماني کمیټۍ باندې حل کړو، دا ټول مطالبات چې ستاسو کوم دی به مونږ د پارلیماني کمیټۍ باندې حل کړو. نو دا پی ټي آی طرف خو الله خیر داسې ریسپانس نه دی میلاو، خو شهباز شریف یو بل آفر پی ټي آی ته کړی و.